انتهایی محترم مسلمانان ورونو نن پنځشتم جمادی الثانی دی په دغه 22 جمادی الثانی باندې Al-Doha Islamic Sound System Rabita number 0300-5949-296 خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوه دی یعنی 22 جمادی الثانی د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وفات ورځ ده محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت هغې باندې علماء کرامو مستقل کتابونه لیکلي دي انسان که د هغه د ژوند او زندګۍ هغه جلکیانې بیانوي نو تقریبا په 15 جمعو کې د هغې احاطه نه کېږي او محترمو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ژوند او د زندګۍ یو څو پهلو په دغه مختصر وخت کې مختصر الفاظو کې ستاسو په وړاندې ان شاء الله العزیز کوشش کوم چې عرض کړم محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې په سړو کې د ټولو اولنې مسلمان دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین او دغه خلیفہ چې موږ ورته خلیفہ بلا فصل وایو هغه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محترم د خپل نوم د اسلام راوړو نه مخکې عبد الکعبه به د اسلام راوړو نه وروسته د نامه بدل کړل شو د خپل نامه د عبد الله او کنیت د ابو بکر دی نن ډیر خلک دغه سیوی چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی خپل نامه نه پیژني بلکې د ابو بکر په نامه باندې هغه پیژندل شي ورنه خپل نامه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه عبد الله د کنیت ابو بکر دی د پلار نامه هغه عثمان د کنیت هغه ابو قحافه دی دغه رنګ د مور نامه سلمہ بنت صخر د او کنیت ابو الخیر دم محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته ابو بکر کنیت د ولی دی نو ابو بکر خپل معنا راځي د بکر پلار محترم علما لیکي چې د ابو بکر د کنیت وجه سره نو بعض علما لیکلي دي وای چون کې د بکر معنا د سحر نو ابو بکر معنا د سحر والا چونکه د ورځې ابتدا او شروع د سحر نه کیږي د دې وجې نه د هر خیر د هر نیکی بنیاد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه شروع کیږي اسلام د ټولو نه اول بسړو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قبول کړی دی د دې وجې نه ورته ابوبکر ویل شي دویم نمبر محترم زمونږ د دیوبند یو ډېر لوی عالم دی هغه مستقل کتاب لیکلی دی په خپل کتاب کې هغه ذکر کوي چې یو بل وجه ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام قبلولو نه مخکې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یوې زنانه سره نکاح شوی و چونکې دغه زنانه کونډه وه د هغه زنانه سره یو ماشوم ورسره و د هغه ماشوم نوم بکر و دغې زنانه ته ام بکر ویلی کېده د بکر مور نو چونکې هغه ام بکر د بکر مور وه نو هغه ماشوم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه دغه بیبی نه نو چونکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې نسبت وشو ابوبکر یعنی د بکر پلار وبر محترم علماء مختلف وجوهات ذکر کړي دي خو د مشهور په ابوبکر سره دی دغه کنیت خپل نامه عبد الله ده دویم نمبر محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اسلام څنګه قبول کو تاسو وګورئ په سړو کې د ټولو نه اول اسلام قبلونکي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ماشومانو کې اسلام قبلونکي علی رضی الله تعالی عنہ دی په زنانو کې د ټولو نه اول اسلام قبلونکي خدیجه الکبرى ام المؤمنین رضی الله عنها ده او ماشومانو په غلامانو کې د ټولو نه اول اسلام قبلونکي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دی او تاسو که سوچ وکړئ
چونکه زنانه به ولې اسلام نه قبلو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې و د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت ورته نصیبو ښکاره خبره ده چې هغه اسلام قبلول یقینا کمالو خود دغه کمال نو څومره چې د ابوبکر صدیق اسلام قبلول کمالو علی رضی الله تعالی په ماشومان کې اسلام قبول کړی دی تاسو کله وایي اسلام والا پس منظر وګورئ علی رضی الله تعالی د 2 کالو په عمر کې وو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دغه ماشومواله تیر شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دغه تربیت شوی دی یعنی ژوند او زندگی د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې تیرېدا لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو د خپل پلان نه تبوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی دی د چا په کور کې چې زما سپرورش شوی دی عزت هغه کلمه مسلمان شم تر ورته ویل او دغه کلمه پلار ورته ویل او دغه کلمه وای مسلمان شم نو یقینا دغه اسلام قبل ولم یقینا کمالو خود دغه کمال نو چې څومره کمال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اسلام قبل ولو تاسو کې د غلامانو کې د زید رضی الله تعالی ایمان قبل ول هغه وګورئ نو یقینا اگر ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته ژوند او زندگی تیرولا هغه به ول اسلام قبلو لیکن محترم یقینا د اسلام قبل ولم کمالو لیکن دغه د کمال او د شرف خبره نه و څومره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام او ایمان راوړل هغه قبل ول کمالو ځکه ابوبکر نه خو معصوم ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه خو د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې وو نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام یا خادم هغه په ځوانۍ کې وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډیر لوی تاجر ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ډیر لوی مالدار ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ سمجھ والا سړی ابوبکر رضی الله عنه هغه چې په معاشره کې دغه اسلام راوړل د کفر د پاره انتهایی خطرناک خبره و کافرانو ته ناقابل قبول و دیو جن محترمو په اسلام کې د ټولو ناول ابوبکر اسلام قبول ول د لوی د کمال خبره او اسلام قبول کړي څنګه د غټ تاجر لوی تاجر لکونو دراهم او درانیر ورسره او یقینو کې کله چې اسلام قبول کړ د ټوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړ د شام نه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ملاو شو د نبوت 3 کال تیر شوی دي د قران مجید آیات راغی وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبر د خپل خپلوان رشتہ داران دیو ته دعوت د اسلام ورکه دی ویروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سبب باندې خپل خپلوان راجم غلل د دیو سره تفصیلی خبرې وکړې د سیرت کتابونو نقل کړې دي ورته اول ویلا لبست فیکم عمره ما پتا سو کی 40 سال زندگی تیر کړی دا الوجدتمونی صادقا کاذبا زم رشتونه به منتهم ک دروغجن دی ورته بار بار لګیاو ولتم رشتونه به منته صادقا به منته امینا به منته صفات د نبی علیہ السلام شروع کړه لیکن کله چې نبی علیہ السلام خپل نبوت او اسلام د دې مخې ته پیش کو او وی بس را پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د کارو گزارای کوي تشدد ور باندې کوي خیره ورته کوي تبل لك لهذا جماعتنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع په وینو کې سور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک زخمی کو لیکن ابوبکر صدیق تقریبا د سحر 9 بجو واقعا په دې ورځ په دې شپه ابوبکر رضی الله عنه د شام نه تجارت چې په کوم سفر ته راغی نو واپس په کشمیر رسیدل دي به چې ماسپخین په دغه ټیم کې په خانه کعبه سره دغه تر دی وند کې ابو جهل پکې دی په دې کې نور ډېر خلک پکې دي باز شروع دی کپڑا راغلی دم قیمت بسوی مارکیٹ منڈائی اصول بسوی قافلہ بکلا را رسی کی تفصیلات شروع دی بدی کی یو کس دے غباسی دو حکیم بن حزام دادا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دادا خدیجة الکبرى خورائے دے یا بعض علماءوی چورا رہے دے لیکن د خورائی والا خبری تا علماء سیرت نگارانو ترجیح ورکڑی دے پاسی دو ولا تجارت او د کپڑے خبر خو برسته وکړو لیکن زما د ترور خاون هغه وی زه نبی او ماته نبوت ملو شوې ده بحث شروع شو ابو جهل ورته او زم سحر په دغه مجلس کې خو موږ د خبره نه قبول کړی او د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلق دا د هغه وخت نو چې ابوبکر رضی الله عنه د 13 کال عمر کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال عمر کې 2 کال په منځ کې پرو
تعلق ملګرتیا دوستی د دې وخت نه وه د یو بل سره ډېر نږدې تعلق نږدې دوستي وه او یقین مو که دا دوستي او دا تعلق هغې ته ورسره ایمان قبلی پر رسول الله صلی الله علیه خپل جان خپل مال خپل اولاد قرباني تر دې پورې چې هغه کله وفات کېږي نن هم د نبي علیه صلات وسلام سره یو ځای دفن د هغه رفاقت نه ختم شوی جنت کې هم یو ځای وي دا رفاقت دې چې کله واورېده چې محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړی د هر څه پرېښه پورې روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅې ته راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازه ټکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راوځي تپوس کې د خبرې تصدیق کوي تاسو رشتہ د نبوت دعوه کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او ماته نبوت د الله د طرف نه ملاو شوی دی ما د نبوت اعلان کړی دی ما د خلکو ته دعوت ورکړی دی د الله د طرف نه ماته حکم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس نه کوي چې دلیل سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس نه کوي چې تاسو کومه پرشتہ راغلي دي تفصيلات یې سری ابوبکر صدیق رضی الله عنه هیڅ قسمه دلیل مطالبه نه کوي دا ورته نه وي تا باندې چا ایمان راوړی دی خپل خاندان پتا سره ملګرتیا کړې ده کنه ده کړې خپل خاندان کې پتا باندې چا ایمان راوړی دی کنه ابوبکر صدیق یقینا صدیق دی ورته وی لاس را مخ کېږه نبی علیہ السلام لاس را مخې ته کوي ابوبکر صدیق پغې کې لاس یږدي وایي ما ته کلمه ووایه زه پتا باندې ایمان راوړم په هر موقع چې راغلی د ابوبکر صدیق رضی نمبر اول دی هر موقع دا د ایمان راوړلو واقع ول تفسیرا علماء ذکر کړي ما اجمالا ویل او بیا تاسو وګورئ محترمو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کې 38 سال عمر دی چې اسلام قبول کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کو 40 سال دور کې نبوت ملاو شوی دی 3 کال بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کیږي ته اوس خپل نبوت اعلان وکړه وانذر عشیرتک الاقربین بیرور عموما هغه دعوت شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ایمان راوړ قبول کو اسلام قبول کو اوس محترم تکالیف اذیتونه مشکلات ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره برداشت کړی دي ودای مستقل باب دې په ګڼټو باقي کی خبره کې ختمي لیکن که مختصرا تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوهی صفانه پس راځي خانه کعبه سره ودرېږي دیزی کی د خپل نبوت اعلان کوي خلق اسلام او ایمان طرف ترابلی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسره ده خلق ور باندې رجم کیږي ابوبکر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه کوي په کانو باندې ولی قسمه تکلیف ورکی تر دې چې د الله پیغمبر پزما کرو ورزو باغې باندې تشدد کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه شو سملاستو چې څومره کاڼي راځي څومره د امسا گزارونه د لاټۍ گزارونه د چوګۍ گزارونه د لرګو گزارونه راځي څومره د تورو گزارونه راځي څومره د سوکانو د خپو گزارونه لتو گزارونه راځي چې هغه ټول په ما لګېږي نبي علیه الصلوۃ والسلام بچ کېږي تر دې پورې سیرت کتابونو لیکلي دي د ابوبکر صدیق په پوزه باندې وینه راغله په خولې باندې وینه راغله سر وینه شو ټول بدن زخمی شو نور ملګري ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم میز نه وایستو هغه د دار ارقم کور ته بوتلو عمر ابوبکر صدیق په دې حالت کې بهوش پروت دی وینه بهیږي ابوبکر صدیق رضی الله خاندان والا خبر شو بني تمیم دیو راغله ابوبکر صدیق رضی مور راځي پلار راځي دیو چت کو کور ته راورس دلته دا بدلی خبر شروع شو با شروع ده بهوش پروت دی مور ورته ولاړه ده هم الخير هغه ورته ولاړه ده پي ورسره دي شاد ورسره دي چې کله به زما به پریشانه ده چې کله به بچې سر چوتې بهوشي حالت نه بهوش کې راځي چې دا پي وس کې حالت لګ برابر شي زخمونه لګ ټکور شي ځکه زخمونه انتهایی وینه روانه ده په دې وخت کې لیکن د شپې صحیح 13 شول ورځ 13 ده کله چې ابوبکر صدیق سنه سروش کې راغی مور خوشاله شوله مور ورته خاندان خلک یې ولاړ دي ترونه ولاړ دي نور خلک ولاړ دي هغه ورته پي پېښ کې شاد پېښ کې ورته وي دا استمدا وسکا دا اخرى حالت د سره هغه د ټولو ناول تبوس کې د شاد استعمالولو نه انکار کوي د پيوس کولو نه انکار کوي وجه سره تبوس کې نبی رسول الله چرته له په حال کې بدن زخمی خاندان خلق را جمع د بیهوشۍ نه په هوش په حالت کې راځي اول تبوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته له په حالت کې مور ورته په جړا شو خلینه आवाज وته
چې دا ستاسو حالت دی ته به دې وخت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې بس که کنه ته خو دې حالت ته راغلی وجه نه ورسېدې په دې حالت کې هم ته د نبي علیه السلام نوم اخلي هغه یو څیز خو ته نه ور ویلول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ماته ووایي مور ورته وایي بچیه مونږ ته څه پته چې چېرته دی دغه حالات به څنګه معلوم مور ته وایي 2 کوڅې شاته لاړ شه هغه ځای کې د ام جمیل کور دی د هغې نه معلومات وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغې پته وي ابوبکر رضی مور راځي د ام جمیل نه تپوس کوي زما بچی په دغسې حالت کې دی بدن نه زخمونه دي وینې بهیږي هغه اوس څه خوراک نه اخلي هغه د خپل حالت نه دی خبره د رسول الله د حالت تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته دی په څه حالت کې دی خبره د راز هغې ورته ونه ویل ما ته ونشته دی پته ام جمیل راځي د رسول ابوبکر رضی کور ته ابوبکر ورته سر ور نږدې کوي ستا مور راغلې وه ما نه تپوس کوو او چونکې خبره راز ته ما ورته ونه ویله ته تپوس کې هغه ورته ویل او زه تپوس کوم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دار ارقم په کور کې دی ابوبکر صدیق هم د هغه زخمونو حالت کې د هغې په اوږې باندې لاس ږدي ځان پسې خپې راکاږي زخمونو په حالت کې دار ارقم کور ته رارسېږي دروازه ټکوي شپه د تیاره ده هلته په هغه کور کې ډیوه لګېدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکتو د هغه حالت یې وکتو هغې ته یې وکاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق نه پورې ته ورته تپوس کې ابوبکر په تا دا څه شوي دي بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخ مبارک ښکلی کېنی نبی علیه السلام ورته ابوبکر دا څه شوي دي دا څه حالت دی ستا او ورته د الله پیغمبر به زه تاسو دیدار چې مو وشو زما ټول تکلیفونه ختم شو یقینا خپل جان په هر موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله نبی علیه السلام باندې قربان او ابوبکر صدیق شان یوازې وګوره پلار ورته وایي بچیه پلار ته نه و پته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي سچا عاشق دی د ده زړه ته ایمان او اسلام داسې کوز شوی دی چې دی بس ټول مال هر څه قربانول دته آسان دي لیکن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمر تکلیف برداشت کول لته مشکل دي دی خو چونکه ډېر لوی تاجر و ډېر لوی مال او دولت ورسره ټول یې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې قربان پلار ورته وایي بچیه ابو قحافه ورته وایي بچیه ته ټول مال په ده قربانوې پلار یې خیال دا و چې که چېرته مطلب یې دا دی وڅوک د یو لیډر ملګرتیا کوي که نه مطلب یې دی پیسه لګوي وخت لګوي تکلیفونه ورسره مطلب یې دی چې ما ته به څه منصب میلاو شي د پلار یې خیال دی او یقینا پلار د هغې حق دی چې به بچي باندې دغسې ګمان وکړي ورته بچی ته پیسې دلته لګي نو دې ځای کې خو څه ده منصب میلاوېدو امید نشته دی بیا پیسه خو په داسې چا خرج کړه لکه ابوجهل شو بل شو په هغه چا باندې خرج کړي چې څه منصب خو میلاو شي څه عہده خو میلاو شي ابوبکر صدیق نو چې واورېدو خاموش شو جړا ورته ورغله هغه ته هم پته وه چې دا پلار زه څنګه پوهېږم اوس د نبي علیه الصلاة وسلام خواته راغی سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې او د الله پیغمبر ته دا خبره وړه زما پلار دغسې وایي زه پلار ته څه جواب ورکړم په دې حالت کې قرآن راغی وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قرآن مجید راغی د ابوبکر صدیق رضو د قربانۍ ورکوي خپل مال لګوي خپل جان لګوي زر دی چې الله به دی د اور نه بچ کړي یعنې اور به د ده نه لرې کړي الاتقى د ټولو نه لوی پرهیزګار ابوبکر رضو یې دی قرآن د ټولو نه لوی متقي لوی پرهیزګار الذي هغه یؤتي ماله یتزکا چې هغه مال ورکوي د دې لپاره چې پاکي حاصله کړي تزکیه حاصله کړي وما لأحد عنده من نعمة تجزا په ده چا احسان هم نشته دی چې د هغې بدله ورکوي الا ابتغاء وجه رب الاعلی مال لګوي جان لګوي مطلب یې څه دی دلته په فرش باندې پلار اعتراض کوي د یو بل چا ذهن ته دا خبره راتلی شوه د الله پیغمبر دی وخت کې خاموش و قرآن راغی د عرش نه د الله رب ذوالجلال قرآن راغی وحی راله د ابوبکر صدیق رضی صفایي بیان الله وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب الاعلى د ابوبکر صدیق مطلب صرف او صرف د رب رضا د منصب حاصلول دی دا قرآن کې وحی د ابوبکر رضی مبارک او د ابوبکر نو په شان کې مختلف آیتونه د قرآن مجید نازل شوي ابوبکر صدیق صحابیت په قرآن سره ثابت دی ابوبکر صدیق جنتی کېدل په قرآن سره ثابت دی
د ابوبکر د صحابیت نه انکار کوونکې بلا شک و شبهه قطعي کافر دی. ابوبکر صدیق ته کافر ویونکې، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګستاخی کوونکې، د ابوبکر صدیق د صحابیت نه انکار کوونکې، د هغه فضیلت ته انکار کوونکې د قرآن د نصوصو نه منکر دی، د قطعي کافر دی، مسلمان نشي. کوم شي چې نن دا خبره کوي ابوبکر زه مطلب ملګرتیا شپږ ځلې لپاره کړې وه چې زه به د خلیفه جوړېږم، ما ته به مال ته خو ابوبکر ژوند وګوره راغلی د ډېر مال سره و، واپس چې ځي یو څادر کفن هم نشته دی اوس. په دغسې بادشاهت به بیا سړی څه وکړي؟ یقینا د ابوبکر صدیق رضی الله فضایل انتهایی زیات دي محترم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوویس جنګونه کړي 27 په دې ټولو کې ابوبکر صدیق رضی الله ورسره دی. په یو جنګ کې د عذر د وجې نه ابوبکر صدیق له شاته نه دی پاتې شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په هر جنګ کې دی ورسره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرا رضی الله عنها وفات نه وروسته به پریشان او خفه و، ځکه دې بې ډېره وفا کړې وه. نبی دیم خپل ټول مال د الله په پیغمبر باندې قربان کړی و، دې بې تسلي ورکړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صدیق هم چې پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبره زه نور تا هم دغسې پریشانه لیدلی نشم کړی، نشم برداشت کړی، نکاح انتظام کوم ځای کې کې خپل کور کې ولور د وړوکي د 2 کالو د عایشه صدیقه رضی الله، اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی تصویر جبرئیل امین د ریخمو په کپړه کې ماته راوړی خولی او ماته ویل ستا به نکاح حدیث سره کېږي، دا د الله د طرف نه وه. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه د علم نشته دی، اخو نه دی خبر، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې عمر څومره دی 51 سال دی، 50 کالو د 2 کالو لور هغه پیش کړي د الله پیغمبر ته. یقینا یو سړی د خپل لور مستقبل ته ګوري، د یو سړي عموما عمر څومره وي 60 ساله پورې وي، 30-60 سال، د هغې نه پس د یو چا لور کونډه کېږي. یقینا دا ډېر سخته مرحله مشکل مرحله سړی برداشت کړي، هغه ورته پیش کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خو وړوکې ده، ورته نسبت خو ډېر تا سره قایم شي، تا په نوم بشي، او چې بیا 9 کالو ته رسېږي. بعضې علماء خو لیکلي دي د بخاري کوم روایت دی دلته د کاتب د غلطۍ د وجې نه غلطۍ شوې وه، د واده په وخت کې 9 کاله عمر نه و بلکې 19 کاله عمر و. او بعضې وایي نه دغه روایت صحیح دی، د کاتب غلطۍ دلته نشته دی. د عربو په دغه دور کې چونکې بعضې فضا موسم د هغې سره تعلق وي، هلته انسان زر بالغېږي، نو د عربو په دغه حالات په دغه ماحول په دغه موسم کې عموما د 9 کاله په عمر کې ماشوم هغه بالغ کېده. نو د بلوغ نه وروسته د 9 کاله په عمر کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته واده شوې. دا هغه زنانه وه عایشه رضی الله تعالی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ژوند او زندګي تېره کړې. د بلوغ نه پس اولنی نظر د په رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی، به بل چا نه دی لګېدلی. او صحابه کرام فرمایي کله چې به مسله پېښه شوه د ام المؤمنین رضی الله تعالی درد ته به راغله. ابو هريره رضی الله عنه فرمائی 1,45,000 صحابو نیم علم 1,45,000 صحابو د نبی علیہ السلام نے نقل کرے، نیم علم عائشہ رضی اللہ عنہ په واضح نقل کرے نبی علیہ السلام نے. ام مستقل جدا موضوع د ان شاء الله بیا په خپل ځای ذکر خو عائشہ رضی الله عنها د ډیر زیات فضیلت لري، او یقینا دغه اولنی روایت مطابق د په 21 کال عمر کې په 19 کال عمر کې د کونډه شوی. یقینا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولاد هم قربان کړي دي. د ام المؤمنین نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړ. او تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مشرکین مکه ور بسکیږي دا په سر قیمت لګي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره غاری سور ته ځي. څوک یې رسول الله سره ابوبکر رضی الله عنه د الله په حکم سره ابوبکر نو تر هجرت اجازه نه کیږي. نبی علیہ السلام چې بخپل ځي هغه سورلۍ تیاری نبی علیہ السلام ته یو ځان ته بیا راځي، د کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې کېږي په دغه لاره، کله وروسته کېږي، کله ښی طرف ته کېږي، کله ګس طرف ته کېږي. نبي ته وروسته ابوبکر داسې کوي دته چې د کم طرف نه خطر محسوسېږي چې د دې طرف نه دشمن خطره ده، دې طرف نه دشمن پوري ته هغه طرف ته شي، یعنې خپل ځان پیش کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت دپاره. او کله چې غار ته ورځي اول په خپل باندې هر څه ورته نوځي، هر څه صفا کوي، بیا د الله پیغمبر ته وایي راځه.
د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک به د هغې په پتون باندې پروت دی د رسول د ابوبکر صدیق رضی الله او اعتماد څومره دی په غار کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره بیا چې په حالات معلومه عبدالرحمن رضی الله ابوبکر صدیق رضی زوی دی بار حالات معلومه ټوله ورځ د شپې راځي دي ته حالات دغه رنګې د ابوبکر صدیق ورور اسماء رضی الله تعالی دی به خوراک تیارول د غار ته به رسو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام عامر ابن فوهیرا دی به بيزي ساتلی هغه به لوسلې په به خپل طریقې سره دی تر رسول گویا خپل باندې ور سره دی بچي لګیا دی هغه جاسوسي کوي حالات معلومه دی تر علی لوري خوراک ته راوړي غلام لګیا دی هغه بيزي سره په دغه خوښه کې هغه پي راوړي د دین لوی اعتماد د الله د پیغمبر د صدیق اکبر د خاندان بل څه کېږي هجرت مور سره یوځي او محترم د غزوه تبوک په موقع باندې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاندې اعلان وکړ تاسو به مون اوریدلی او بکر صدیق خپل ټول مال راوړو د الله د رب په دربار کې پیش کړ ټول مال هیڅ پرې نه خو کو او المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمایي بل ابو بکر صدیق یو ستن واقع کړه ماته دې چې ستن پرتو ما تل بستن سکے بل الله پیغمبر د چاندې اعلان کړی دی ابو بکر دا نه وایي چې ابو بکر په کور کې یو ستن پاتې شي زغ ستن ګورم چې د الله د پیغمبر دربار کې پیش کوم چاند کې دې شي یو مجاهد د کپړو د ګندلو ضرورت پیښ شي د ستن باغ کې استعمال شي او بلکې تفسیر عزیزی کې نقل دی روایت ذکر کړی دی ام المؤمنین فرمایي وي په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر سو ټول شپه اوړي راوړي پریشان دی او د شوی نه دی تهجد ټیم کې د تپوس کې ولې پریشان نه یو بابا جان اورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چاندې اعلان کړی دی د کور څخه ورکړی دي ستنه نه پرې زما په بدن باندې قیمتي لباس دی د دې یو غس په 32 درهم دی د خبر مناسب نه چې رسول الله د چاندې اعلان کړی دی ابوبکر صدیق په بدن د قیمتي کپڑا وی سحر د بازار ته لاړو د ټاټ ارزانه کپڑے واغسته هغه واغسته دا کپڑے خرڅ کړل د دې پیسې راوړي د الله د پیغمبر په دربار کې چاند کې پیش کړل او چې کله د ټاټ کپڑا واغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر ناست په دې وخت کې جبرئیل امین راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ځله را لېږلم ابو بکر باندې سلام وایي او ابو بکر نه تاسو کوي تاسو کا چې ابو بکر په دې حالات کې د ټاټ پجامو کې د الله ناراضي دي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله خبره وکړه هغه خوري نه و چخه وته الله پیغمبر دا خو ټاټ کپڑے دي ستا پر رفاقت او ملګرتیا کې چې زماره بدن نه چمړو وسته شي زب بیا هم د الله ناراضي یقینا محترم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د څومره خپل مال خپل جان خپل اولاد قربان کړي دي تاریخ کې محترمو نه د دین مخکې د مثال پیش کېدای شي د دین مخکې د مثال هم نشته د دین رستم کله محترمو د مثال هغه دنیا نه پیش کول شي نه پیش کېدای شي او چې وفات کېږي بچی ته وایي بچی دا د قدر کومه کپړه چې ما وسترم دې کې به کفن راکړي ورته نه کفن نوی کپڑا بدر تو واخلو ورته نه نوی کپڑا په دې علاقه کې غریب خلک دي دا به هغوی ته ورکړي زاسم د دنیا نه خورم نوی کپڑا غل زینت چیز دی ما ته زینت ضرورت نشته بچیا هغه ورته خلیفۃ المسلمین خلق بسوي ورته نو بس هم د قدر کپڑا پدې کې هم پاک کې دفن شو او ابو بکر صدیق 21 نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی عائشہ رضی الله عنها مرو ابا بکر فلیصلی بنا عائشہ ابو بکر صدیق ته حکم وکړ چې هغه په مسله باندې ودرېږي منځو کې هغه ته زما پلار خو بیمار دی ابو بکر بیمار دی او سقیم بیمار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس هغه ته یقبل الله الا ابو بکر الله زما په مسله باندې د ابوبکر نه علاوه د بل چا د ودرېدلو نه انکار کوي الله ته خو خلک زما په مسله سره ابوبکر ودرېږي 21 منځونه د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند او ژوندۍ کې هغه په مسله ابوبکر رسول کړی په دې وخت کې علي رضی الله شته حسنین شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان څخه چا اعتراض نه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره هغه مخکې د بخاری روایت دی او بلکې
فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات شوله هغه راوړه علي رضی الله تعالی او بکر صدیق نو تاسو جنازه وکړه هغه ورته وایي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده ستا بیبي ده ته جنازه وکړه علي رضی الله ورته صبر مې وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي نبی علیہ السلام پر لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر ای امه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مناسب نه دي د یو قوم د پاره چې باغی کې ابو بکر وي او بل څوک دی امامت ته مخکې شي دا مناسب نه د الله پیغمبر فرمایلی چې په کوم قوم کې ابو بکر موجود دی بل چا ته امامت حق نشته ابو بکر نو مخکې شو دا شیو کې د ابو بکر نشته ترمذی شریف کې دا روایت موجود دی علی رضی الله فرمایي الله پیغمبر فرمایي په کوم قوم کې ابو بکر بل چا ته نه مناسب چې امامت بیا د مخکې شو فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د جنازه وکړه او محترم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دو کال درې میاشتې لس ورځې د خلیفه پاتې شوی دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مشابهت و نبی علیہ السلام عمر 53 کاله د دې عمر هم 53 رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ وفات شوی دیم د پیر ورځ وه تپوس یې وکړو سهار کې ویل نن د څه ورځ ده ویل د پیر ورځ ده ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شوی دی ویل د پیر په ورځ وفات شوی دی ویل امید دی چې زه هم د پیر په ورځ باندې به زما مثال هم وشي هماغه پیر په ورځ وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات نه 15 ورځې ورله مخکې تبه راغلی وه دته هم د وفات نه 15 ورځې مخکې تبه راغلی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې به سر درد زیات و د ده په سر باندې ماول درد زیات و د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د زهرو د وجې نه شوی دی د ابوبکر وفات هم د زهرو د وجې نه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زهر یهودو ورکړي وو ابوبکر ته هم یهودو ورکړي وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو یهودنۍ زنانه ورکړي وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو یهودنۍ زنانه د زهر ورکړي وو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د غزار ورته په غوښه کې ورکړل شو ابوبکر زوتم په غوښه کې ورکړل شو دا کامل تعلق د رسول الله صلی قرآن وی ثانی اسنی ابوبکر زو دویم وفقت وکي او یقینا د دویم نمبر په ایمان کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په تبلیغ کې ابوبکر نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په دین په نصرت کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په امامت او خلافت کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په روزه مبارک کې دفن کېدو کې نبی علیہ السلام اول ابوبکر دویم په حشر کې د ټولو نه اول نبی علیہ السلام دویم ابوبکر دغه جنت ته هم د ټولو نه اول نبی علیہ السلام انس امتیانو کې به ټولو نه اول ابوبکر محترم ابوبکر صدیق نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ اول دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم اولنی خلیفہ دی او محترم مخکې عرض وکړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مناقب هغې فضایل ډېر زیات دي انتهایی زیات دي خو دی هغه و دله تپوس وشو نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ابوبکر ته څه خوښ ستا تمنا سره خواهش دې سره د سوی النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د ټولو نه لوی خواهش هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته کتل بس د لپاره هغه سخت لمحه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې د ابوبکر صدیق رضی الله نظر ونه لګي او یقینا علما وایي کوم صحابي چې نبی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته کتلی دي هغه صحابي جوړ شوی دی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم چې چاته کتلی دی هغه صدیق جوړ شوی دی د صدیقو په دې امت کې رد دغه لقب بهر محترم دغه مختصر سو الفاظ می ان شاء الله بل محبت تفصیلی بحث وکړو چې ابوبکر صدیق نو قرآن مجید کې متعدد آیتونه د فضیلت کې نازل شوي الله رب ذوالجلال د عرش نه د فضیلت بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي ما د ټولو خلکو بدله دنیا کې ورکړه سیوا د ابوبکر نه د بدله ما دنیا کې نه د ورکړل الله به جنت کې ورته ورکړي یقینا محترم د صحابه کرامو سره د دې خلکو د زموږ رهنماګان دي د زموږ د دین بنیادونه دي د زموږ د دین ستنې دي سره مناسبت تعلق د دې پوهه حاصلول پہچان حاصلول د هغوی سیرت کتل خپلو بچو ته ورښودل دا زموږ ستاسو فریضه ده چې دا وکړو الله رب ذوالجلال دې عمل کولو توفیق راکړي واخر